دائم اسمان کیوں او شپک پزمکه کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و توائی حسین چه پتا مانی بکلب تکلیف سخت شو نو پا دیو خدایانو کی با دی کم خدایت آواز کهو اگا جواب کئی اللذی فی السما چه کل تکلیف برا مانی سخت شو ما با آگا خدایت آواز کهو چه کم اسمان کهو خاجی پا شدائدو کی پا تکلیفنو کی دا دا مسلمانانو معاقیده دا چه اللہ تاوازو کئی او دا دا مشرکینو معاقیده وا چه اللہ تاوازو کئی دا سورت عنکبوت چه منگوس راڑاولے ہو دیب سے 15 نمبر آیاتو گو رہی 15 نمبر آیات دا سورت عنکبوت خجی آل توائی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کلچ بدئی سوارشو کشتئی کے دا کشتئی شرائط بپرال دعوا اللہ مخلصین لہ الدین رابال بے اللہ خالص کو بے اللہ تا بلنا بے اللہ تا خالص کولا سورة لقمان 2 کی رازی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پشدائدو کی پتکلیفنو کی دیو آواز او فرید اللہ تکو دا مسلم او دا مشرک دے مسئلہ کی فرق دا دے جو مسلمان با شدائدو کی او پراحتنو کی پا خوشحالے و تکلیفنو دوانو کی با آواز اللہ تکی پرید با اللہ تکی او مشرک چکل سختی پی راشی نو پرید اللہ تکی او چه سختی پی نہیں راغلی نو پرید اللہ تنکی دا دا مشرکینو او دا مسلمانانو منس کی دا یو مسلمہ بالاتفاق دا چه پا شدائدو کی پا مصیبتونو کی پرید او آواز اللہ تکی خجی دمرا دا چه زمان دا وسانی زمانی جاہلان چی دی آغا لگ مخی تلی دی چه دی دا تکلیفونو پا وقت کم اللہ پر خود دے غیر اللہ تاواز کئی وی بگر دابے بلا ابتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بگر دابے بلا ابتاد کشتی دا اوبو پا گارداو کے زما کشتی راگی رشولا مدد کن یا معین الدین چشتی امداد نو کی چشتی سے براور سے گی اس دا دین نظری والا چه مدد کن یا معین الدین چشتی دا دین نظری والا یو سڑے مسلمانی نو ابو جہل دل خودین دیر خو زکا ابو جہل دل مانا چکل تکلیف راتا دعو اللہ مخلصین لہ الدین نو یو سڑے پشدائدو کی پرید اللہ تکین یو سڑے دس انداز در سے دلے دے چپ شدائدو کی غیر اللہ را بلی من ہوا خیر و من ہوا شر پدے کے خیر کم دے و پدے کے شری کم دے دا جاہل خودیر شری دے خدا جاہل پدے سے مرتبہ کی دے چھ مرتبہ دا کفر نا آخوا دا خو لیکن شری دومر دے چوائی زکلک مسلمانے دمرا انداز کرے او مشرکین و شرک آو خو آگے تب شرکم ویو او آگے تب آواز غیر اللہ تویو چدواز من سفارشین دی داد مشرکین و
نظریه وا چې په شدائد او په تکلیفونو کې فریاد او आवाज کول الله ته ما به الاتفاق غدا همو چې مشرکین او احکام کول ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی چې د اسلام نه مخکې موږ د عاشورا روزي نیولې اسلام نو راغله د عاشورا روزي به موږ نیولې نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغی نو په مدینه کې يهودو د عاشورا روزي نیولې دا خو د مشرکین نظریه وا چې بعض احکام کول تفسیر کبیر کې امام رازی په تفسیر د سورۃ انبیاء کې لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام کله د اور نه راووته نو نمرود ویلا زستا رب په نوم باندې څلور زره غواګانې خیرات کوم خیرات واغی کړو خیرات کاوه روجی نیولې بلکې مشرکین منز کاو منز قران کریم هغه ذکر کړی و ما کان صلات عند البيت الا مقام ومنصف وو خو الا مقام وتسلیه یو سړی جمعه تراغه په جمعه کې شپېلی کوي لاس تقي جمعه تراغه په جمعه کې د لاس تقول شروع کړو شپېلی شروع کړو ایا د دې سړی په دې شپېلو او په لاس تقول ثواب ملاويږي نه لکه څنګه چې یو سړی د لاس تقول او شپېلو باندې ثواب نه ملاويږي د مشرک سړی په مانزه ثواب نه ملاويږي دې مقصد دا دی مونږ پکې وو حتی کې د بهج د بیت الله کاو ابو جهل 50 یا 250 یا 50 حجونه کړو حاجانو له وګور کوله جمعهونه جوړول سورہ توبہ نلسم آیات کې وایي اجعلتم سقات الحاج وعمارة المسجد الحرام اجعلتم سقات الحاج وبور کول حاجانو تا و آبادول مسجد حرام دا تاسو ګرځوي په شان د هغه چا چې ایمان راوړي په الله پر ورځ قیامت حج کاو حاجانو له عبور کولې جمعه ته جوړاو سورته انفال 15 کې راځي وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتسليه حج لبر روانو د یمن نا یو قبیله بر روانه وا چې هغه ته بیعت قبیله ویلا او یو دوا لکان به مخکې کړو او هغه به د تغنی او د سرود او د غزل په شکل باندې الفاظ ویلا او دغه تور الکان به د وجر مخکې کړو چې کم سړی درنګ نتوري نو د هغه بلغم کمی داغه आवाज ډیر صفای او دغه تور الکان به مخکې کړو د ځان نه او حج لبراتلو په بربنده باندې او د دې د عقیده وا چې حج په جامو کې هغه جامې چې پایږي ګناونه کړی دا نه قبليږي خدا چې موږ په بربنده باندې حج وکړو نو دا ډېر قبليږي جامې استل دا د مشرکینو نظریه وا چې سړی بربند کا انسان بربند کا او دا زمونږ د زمانه د مشرکین دا نظریه ده چې د انسانانو له جامې وباسه اوسنۍ زمانه کې خزي بربند کړي دي جامې ته استلې دي د نارینهو نه جامې استلې دي د انسان عورت غلیظه د دې هیڅ پروا نه ساتي کدا د خزي کدا د سړی وجدا ښکار شي او ډېر وتناستی چاپیرا
او دای په بربند باندې لوبي کوي. دا د پخوانو مشرکینو نظریه وا چې سړی جامعو باسا او په بربند باندې عمل وکا. کوم حج په بربند وشي په دې کې ډېر ثواب وي، چې په لغړه وشي په دې کې ډېر ثواب وي. د هغه جامو په نسبت د هغه جامو په کې چې هغه جامو کې ګناه شي. او د غالکان چې بکله را روانو د یمن نه نو دیو په یو خوږ یو خیسته आवाज باندې ویلا نحنو غرباکن نحنو غرباکن منګه دو کارغانیو د قبيله لکه قبيله د هغه چې هغه کې کارغان دی واغه توري نو منګم درنګ نه د ستوري وو. نو الله من دو کارانیو د قبيله هغه قبيله ویلا عكن اليك الاوانيا وعبيدك اليمانيا عكن اليك الاوانيا. ها قبيله جدا الله ستا امداد کوي ستا دین وعبيدك اليمانيا او ستا بندگان دی یمنی. محمد ابن عبد الکریم شهرستانی الملل والنهل کې لیکلی دي چې عرب چې دا اسم القبيله دا د قبيله نوم دا ما به الاجتماعي ما به الاشتراک چیزونه ما به الاشتراک په مابین د مشرکین او د مؤمنینو کې دا چیزونه خجی خالق معنا مالک معنا رازق معنا. په شدایدو کې आवाज او فریاد کو الله تعالی او حج بیت الله نرست کاو حج کاو اعمال هم کول اعمال کول خجی ما به الاختلاف د مشرکینو د مؤمنانو سما به الاختلاف هغه امور دادي چې دا هغه په وجه باندې مشرکین جوړ شوی دي. یو دا چې مشرکینو با مړو ته आवाज کوي مړي به را مدد کول او هغه به شفاعت کوون کې ګرځول چې دا جی زمون سفارشین دي. خجی سورۃ یونس کی راځي آیات نمبر 13 د سورۃ یونس 13 آیات راوړل رب العزت د دې عقیده ذکر کړي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دا خلق عبادت کوي د الله نه سوا د بل چا او دا هاو چا عبادت کوي چې نو ته ضرر شي رسولونو نفع او وای دی دا زمون سفارشین دي پنيز د الله باندې پنيز د الله زمون سفارشین دي. خجی د دې آیات لاندې کبیر کی امام رازی کبیر کی عبارت ذکر کړه ده او واي ورابها انهم ودعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واكابرهم. څلورم وجدادا چې د خلقو بوتان او درگاہونه په صور د انبیاء او د اکابر جوړ کړیو وزعموا انهم متشتغلوا بعبادت هذه التماثيل او دوی ګمان کاو چې کله دوی مشغول شي په عبادت د دې شکلونو فإن أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم. دا اکابر به د دې سفارش شي
بیا کبیر کی امام رازی وی و نظیره فی هذا الزمان دغه مشرکینو د نظریه نمونه په دې زمانہ کې اشتغال کثیر من الخلق ډیر مخلوق رہے چې مشغول دي به تعظیم قبور الاکابر په تعظیم د قبرونو د لوی اولیاء باندې دا اولیاء قبرونه دي دا غي تعظیم کوي علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم دا عقیده ساتي چې د قبرونو مونږ تعظیم وکړو فإنهم يكونون شفاعا لهم دا بزمو سپارښتنی پنځ د الله باندې خجی دا به سپارښتنی زمون پنځ د الله باندې د امام شوکانی کتاب دی نیل الاوتار شرح د منتقى الاخبار هغه وی اعتقاد الجهله للقبور كاعتقاد الكفار للاصنام زمنګ د زمانه د جاهلانو عقیده د قبرونو په باره کې د سدا لکه د کافرانو عقیده چې د بوتانو مبارک و واعظم من ذلك بلکې زمنګ د جاهلانو نظریه د دینه لوی ده ګرانه ده وظن انها قادره على جلب النفع ودفع الضرر او دای دا خیال کوي چې دا قبرونه قادر دي چې موږ ته پیدا ورسې زمون ضرر د پکی فجعلوها مقصدا لانجاح الحوائج دا قبرونه مقصد ګرځول د حاجتونو د پوره کول لپاره وسالو منها ما يسأله العباد من ربهم او د دې قبرونو د سوال کوي لکه څنګه چې بندگان د رب نه سوال کوي وشد الیها الرحال او هغه ته سفرونه شروع کړی دي وتمسه بها او هغه پر ځان سولې کله خزه پر ځان سولولې کله غرګوټي په ځان پر سولولې واستغاث بها او د قبرونو امداد غواړي دا ما به الافتراق ټکه ده د مشرکین او د مؤمنانو درمیان چې مؤمن سړی به مړی تا اولیاء او بزرگان ته برآمدت شنوي او مشرکین خو په تکلیف کې رامدن غیر الله ته وو سورته زمر کې راځي والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا الله نه سوا نور مددګاران نیولې دي او که تاسو ته وګورئ دا ولې وای مونږ چې الله ته په درجه کې نږدې کی د دیو جنا د دې اختلاف په مسله د الہ کې واقع ولا اله الا الله کې رب العزت مسله توحید قران کې بار بار ذکر کړی دا او مشرکین انکار کاوه د دې مسلې نه په وحدت الالہ کې انکار کاوه او انکار کو د تخصیص العبادت د الله چې الله پر عبادت خاص نه دی خجی امدا وجدا چې د الوهیت د رب العزت د دین انکار کو سورۃ الصافات 15 کې راځي راوړ ویا 15 جهنمین چې کله جهنم ته الله گزار کی نو د دې وجه او علت بیانې چې د جهنم ته ول لاړ علت رب العزت بیانې چې د جهنم ته ول لاړ سورہ الصافات انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم كانوا اذا قيل لهم دیتا چې وکړه دا ویل شو لا اله الا الله چې
چې دا الله نه سوا بل مددگار نشته ده یستكبرون تکبر وکاو انکار کو د الوهیت من الله ائنا لتارکو الہتنا لشاعر مجنون مخبل الہ یو شاعر لیولین پریدو د سورۃ زمر 15 کی راضی و اذا ذکر الله وحده کله چې الله یکی واضحات کړی شي اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون نفرت کوي زړه د بی ایمان خلکو الله چې یکی واضحات شي د مشرک سره زړه نفرت کوي سورۃ الصاد 15 آیات کې وایي اجعل الالهه الها واحدا دا نبی دا ډیر خدایان د دین یو خدای جوړي سورۃ بنی اسرائیل شپږ څلويخ کی راځي و اذا ذکرت ربک فی القران وحده ولوا علی ادبارهم نفورا چستارب قران کې ته یکی واضحات کې نو واوړي په شامه نفرت کوونکی په شامه نفرت کوونکی سورۃ فرقان کی راځي ان کادا لیدلنا عن الہتنا لولا ان صبرنا علیها دا نبی نږدې ده چې موږ د خپل خدایانو نه واړې کوم په کلک نشو به سورۃ فرقان کې وایي ارایتا من اتخذ الہ هوا تاغه سره لیدل ده چې خپل خواهش ته خدای ویل دي خپل خواهش ته خدای ویل دي چې هوای څه کوي وای دا چیز از ما خدای ده وای زار او کا یتخذونک الا هزوا او چې کله تاویني او تا پر ټوګه کوي چې دا د ډېر خدایانو یو خدای جوړي د دې خلکو جګړه په الٰه کې و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عکاس په میله کې ولاړو او خلکو ته आवाज کړو ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون بعضو ته کنزل کول چا په کانو ایشتا چا په شګي را غورځولې او چا واه د الٰه په مسله کې د خلکو جګړه و د دیو جلا د الٰه مسله قران کریم ذکر کړی دا چې الٰه چاته وایي بعض خلک د الٰه په معنی نه پوهیږي فقط د لالا یو ټکی زده کړی دی او کله دغه ټکی دی ته وو نو تاو معنی لا اله الا الله صحیح وکړه او کله لا اله الا الله معنی دی د لغت په لحاظ سره عام وکړه او دا لالا ټکی وته نه د کلمې معنی ونه کړه وشول خبره معنی من ویو چې الٰه هغه معنی ده چې کومه معنی د شلمې سپاره په اول سر کې راځي د شلمې پاره په اول سر کې د الٰه تشریح کړي دا حاجی تاسو ګورئ سورۃ نمل د شلمې پاره اول سر امن خلق السماوات والارض بلکې هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او زمکه الٰه څوک دی چې اسمان او زمکه پیدا کړی دی یو اور اورای ستاسو د پاره د بر نوبه روبه څوک اورای الله من را ټکو په دې معنی حدائق ذات بهجتن باغچه تر تازه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ستاسو طاقت نشته ده چې دغه باغ یو ون راوټو کوي
الہم مع اللہ دلتا لفظ دا الہم مع اللہ لفظ راغلے اے الہ و مددگار شتر اللہ سرا چدا کارونو کی دس الہ و مددگار شتر چدا کارونو کی نا لا الہ الا اللہ دا دے کارونو والا اللہ دے دا دین سوا بل الہ نشتا بل هم قوم یعدلون بلکہ دا قوم دے چہراز کے توحید نا یعدلون یعرضون عن التوحید عن الالہ دویم ذکر کئی امن جعل الارض قرارا زمکا پا قلار چا گرزا ولیدا دا خو جہالت دے چو سڑے نہ پوئی گی رب العزت قاطع شکل مانے وای چې زمکا بالکل پا آرام دا دیو انرجی زمکا گرزی چکم گرزی نو آغوی دا ولاړ دی چکم ولاړ دی وی دا گرزی منگوی آو زمکا گرزی خو کله چې بسڑی سر گرزی چې سڑی مانی کله سر گرزی کنا نو دا زمکا یو ځل تاویږي نو معلومی کی دا چې هاغه سیاستدان چې دا خبره کړي چې زمکا گرزی په دا وخت په باندې سر تاوی دا سر به چورلیدو نو فکر یو چې زمکا ټول روانه ده وشولې رب العزت وای امن جعل الارض قرارا هاغه څوک چې ګرځولې زمکا په آرام ګرځولې وجعل خلالها انهارا او د دې زمکه په دې منځ کې نهرونه سیندون روان کړی دي وجعل لها رواسیا د دې زمکه لپاره مضبوط غرونه ګرځولې دي وجعل بین البحرین حاجزا د دوه دریابونو په منځ کې پرده ګرځولې ده د دین رستوای الہم مع اللہ په دې کارونو کې بل الہ شته دس الہ تاسو ته معلوم دی چې زمکه پارام کی دس الہ تاسو ته معلوم دی چې سیندونه روان کی دس الہ ته معلوم دی چې پزمکه کې غرونه پیدا کی دس الہ شته چې دریابونو کې پرده روان پیدا کی لا الہ الا اللہ لا الہ الہ بمتوجہ کی دے کارونو تا دا کارونه چې کوي نو سوال الله نه بل څه نشي کولای بل اکثرهم لا يعلمون زیات خلق نه پويږي حتی کہ د الہ په معنا نه پويږي به وای اما یجیب المستر اذا دعاه سوک خبلئی د عاجز پریشان چغه کله چراو بدی هغه د مستر دعا سو قبلئی ويكشف السوء او تکلیف سوک لري کوي ويجعلكم خلفاء الارض او تاسو ګرځي آبادون کی د زمکه آبادون کی دا کارونه څوک کوي الہم مع اللہ الہ شتره د الله سره بل مددگار شتره د الله سره جدا کارونه وکي نو معنی دا د لا اله الا الله نشتره دس الہ او مددگار چې د عاجز سوال قبول کی تکلیف لري کی او پزماګه کې مخلوق آباد کی سوا د الله نه قلیلا ما تذکرون اگر د تذکر والا د توحید والا ډېر کم خلق دي بیا وای اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر وما یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته سوق تاسو تلار سمای په تیرو د وچی او د لمدې کې په وچ روانه تیر دا لار ته چا سم کړل الله او په دریاب کې ته چالار سم کړل الله د هر قسمه اسلامي کیسټو د پارا زمونږ د دکان په یاد ساتي اشاعت توحید سنت کیسټ اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 6 شفیع مارکیٹ نیس سکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی
221-790. بادونه زیری د خپل باران نمخ کې څوک را لېږي؟ الله. الہم الله، دا د لا اله الا الله تشریح ده. الہم الله، الہ شتره مددگار شته الله سره، چې په تیارو د وچو د لندې کې لار سمکی بادونه راولېږي. دا کارونه د الله څخه شکوله. لا اله الا الله. الہم الله استفهام انکاری دی. الہم الله لا اله الا الله. نه بل الہ نشته سوا الله. اما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الہم الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. د مخلوق پیدائش څوک کوي؟ الله. واپس کوي څوک؟ الله. د بر د اسمان او د زمکې نه رزق څوک ورکوي؟ الله. الہم الله لا اله الا الله قل هاتوا برهانكم. دلیل پیش کوي. خبره چې کوي نو په دلیل یې وکي. ان کنتم تعلمون ان کنتم صادقین کرشتنه وي. نو چې کله توحید مسله ذکر کی د لا اله الا الله تشریح وکړه نو یو دیمه مسله ذکر کړي. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لکه څنګه چې الله الہ دی نو دا نظریه او عقیده وساتئ چې لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. من د ذویل قولی که د غیر ذویل قول؟ من د ذویل قول د پر راځي هغه ذی عقل خلق چې انبیا دي، هغه ذی عقل خلق چې اولیاء دي، هغه ذی عقل خلق چې بادشاہان او علما دي، هغه ذی عقل خلق عالم الغیب نه دي. ګټه ونه نه یادای چې ګټه په غیب نه پويږي، ونه په غیب نه پويږي. نه لفظ ما نه دی ویل، لفظ ما نه ویل. لیکن دې ته اشاره ده چې علم غیب خاصه الله ده. پیر او مرشد، ولی او بزرگ، پیغمبر او نبی، جنات او ملک دا علم الغیب نه دي. قل لا يعلم قل سروي. پیغمبر دا خبره په اعلان باندې وکړه. خبره اعلانی خبره ده. ښا مسله کمزوري مسله نه را چې اوس په کومه مسله ده واسه بیان کا. اولا او غیر اولا مسله ده. نه اولا او غیر اولا نه ده. پیغمبر دا خبره په اعلان باندې وکړه. قل دا مسله خو په اعلان باندې ده. خدا بل مسله چې جی د اولا او غیر اولا مسائل د څه مرتبه تر رسولي دي چې دا لازمی شکل مانی دي. و دا اعلان پیغمبر کوم ځای کړی دی چې په قول سره اعلان کړی. پوه شو د خبره مانی. مسائل چې کوم اولا او غیر اولادی دې کې به زید نه زید دلایل د ترجیح بیان ہے چې راجح داد او کدا دې کې بداوي. خو دې کې به اخوا د کفر پته بچانه لګي. اخوا سړی ته مشرک کافر نه وي. دلته اولا او د غیر اولا مسله نه ده، دلته د قاطعیت مسله ده. قاطعیت مسله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله.
او لا نافیہ الا حرف استثناء چې کلام کې راشي نو کلام کې حصر پیدا کیږي. ما جان القوم الا زید دې کلام کې حصر ده. ما جان القوم الا زید قوم نه راغله مگر زید راغله. کله زید نه سوا عمر او بکر مجلس تراغلی نو دا قول د دې سړي غلط دی چې ما جان القوم الا زید دا غلط دی. دا ما جان القوم الا زید دا قول به ال صحیح چې د قوم نه هیڅوک نه راغله سوا د زید نه دا قول بل صحیح شي. دا بیانی لا اله الا الله کی معنی ده کدا الله نه سوا بل الہ یو سړی ثابت کینو دا لا اله الا الله لا کلمه په دروغ وایي. دا به ال صحیح کیږي چې تمام الوهیتونه د الله نه سوا کټ کې او تمام الوهیتونه الله را ثابت کې دا به ثابت شي. او کچره دا ثابت نشي بیا خو حصر په کلام کې سره شته. د ما جان القوم الا زید په دې کلام کې حصر دی. نو چې په ما جان القوم الا زید کې کلام کې حصري نو په لا اله الا الله کې په طریقې ولا سره حصر دی. لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الذي کو په طریقې ولا سره حصر دی. لا يعلمو کې لا نافیه ده او الا الله کې الا استثنائی ده. نو چې الا استثنائی راغې رست در نه پینا دا کلام کې مکمل حصر ده. او دا خبره چې کینو اعلانیه شکل باندې کوي قول ورته پیغمبر لا يعلم نه پويږي من هغه ذویل القول چې اسمانونو کې دي ان کده نیکان خلق ارواح دي والارض او هغه ذویل القول چې په زمکه کې دي دای نه پويږي الغیب په پټو باندې په پټو باندې نه پويږي څوک پويږي الا الله یو الله پويږي. او دالا پرې او ما یشورون ایانا یبعثون وشولې په دیم نه پويږي چې کله موږ اوچتولې شو. د عالم برزخ والا اولیاء په دې نه پويږي چې قیامت کله قایمېږي. په علین او سجین کې ذویل القول دي داغه ارواح دي داغه امثالی اجسام دي خو په دې نه پويږي چې ایانا یبعثون د پورته کېدو پته مو ته نشته. دا یو الله دې چې عالم بالباس دی هغه عالم بالغیب دی. د دیو جنا د الہ مسله قران کریم واضح کړی دا. دا هغه سړی ته مشکل ده چې سړی په قران نه پوهیږي. نو چې په قران باندې نه پوهیږي نو د الہ په معنی نه پوهیږي. او چې سړی په قران پوهیږي نو هغه د الہ معنی کولی شي. دا چې زونه ټول را جمع کا دا د الہ معنی ده. دا کارونه څوک کوي الله دا کارونه څوک کوي الله دا کارونه څوک کوي الله دا کارونه څوک کوي الله. دا کارونه د الوهیت کارونه دي. دا د الوهیت کارونه چې کوي الله یې کوي بل څوک نشي کولای. دا د الہ معنی ده. او ان شاء الله الرحمن دا مسله به منګه د سورۃ فاتحه په اول سر کې الحمدلله رب العالمین په لفظ د الله کې چې کله موږ تشریح کوو نو موږ به دا واضح کوو چې د لفظ الہ څه معنی او په څه معنی باندې مستعملېږي. دا معنی کول چې لا اله الا الله نشته معبود برحق نشته لایق د عبادت دا خو د الہ یو جز دی جزئی معنی ده. یو سره د کلی معنی نه تعبیر په جزئی معنی سکی دا خو یو مثال دی. پوه شو د خبره معنی یو کلی معنی ده او کلی معنی سره پریری او یو جزئی معنی ذکر کی دا به نفس یو نمونه ای. کل فاعل مرفوع هر فاعل مرفوع ده لکه ضرب زیدون
نو د ضرب زیدون د دې دا معنی نه ده چې زید په ضرب زیدون کې فاعل دی او په اکل زیدون کې زید کې فاعل نه دی یا ذهب زیدون کې کنه ذهبه کې نه زید فاعل نه دی ضرب زیدون دا یو نمونه دی یو مثال دی یو سړی د کلی معنی نه یو جزئی معنی ذکر کړه نو دا جزئی معنی به نفس یو نمونه کرتے یو مثال کرتا وي خدا به د کلی معنی مکمل نه د دیو جنا من لفظ عبادت چې کله ذکر کوو نو من ویو عبادت مرکب د درې اجزاو د درې اجزاو عبادت مرکب دی خوف کامل محبت کاملہ اور رجاء تام خوف کامل دا به چانه ساتي د الله محبت کاملہ به چا سکے د الله سره او امید چې ساتي مکمل دا به الله نه ساتي باز خلق نه پويږي نو خوف چې ده دو قسمه یو خوف طبيعي دی یو خوف تشریعی دی خلق خوف طبيعي او تشریعی کې فرق نشي کولای او خصوصا دا فرق تبلیغی جماعت کسان نشي کولای ځکه عامل خلق دی په دې نه پويږي نو چې نه پويږي نو فرق نشي کولای چې خوف طبيعي او خوف تشریعی کې فرق شته که نشته وشولې زما سه عمرګره تلو jihad ته تلو نو سو معمولی خبره وراله ماته ویل چې مولانا سے مخلوق له مخلوق نه منې لري مال بالکل نه لري یو ځای ما روانو نو ناسا بروسانو ډزې شروع کړې او د په سر باندې عمر دکې تیر شو نو سکوت پرې و ما تواضع کوم پلان کې ویا مال مخلوق لريږي ونه ما ته وای مولوی صاحب مخلوق دی خو تاریخ مخلوق دی د دې نه تم ګور ځان بچ کوه فکر د تاریخ مخلوق دې ته وای د خوف طبيعي او د خوف تشریعي په منځ کې جو فرق نشي کولای دا سړی پويږي نه شیطان ویل ابلیس ویل انی اخاف الله زړه الله نه یریږم انی اخاف الله خو ابلیس ویل به ابلیس موحد دی نه دیتا خوف طبيعي وای موسی علیہ السلام امسا چې گزار کړه دینه مار جوړ شو موسی علیہ السلام په شام باندې لاړ وې لري ولې موسی علیہ السلام د غیر الله نه لري کافر شنو اعوذ بالله نه دا خوف طبيعي دی د خوف طبيعي باندې دا قانون دی کله غیر الله نه وې لري کافر کېږي او کله الله نه وې لري نو پر الله ثواب نه درکړي خوف طبيعي دی خوف تشریعی اسباب نشته تیری اوس اسباب نشته او تیریږي دایره بده چانه کې جیب ما باندې کټاړي پوښل ما وجني اسباب نشته قران کریم وای الہم ایدن د دې سلاسو نشته چنیول پیو کی خپېشته چې مزل پیو کی سترګې سره چاورې لیدل پیو کی وګونه چاورې پیو کی نو بیلاسو بیخپو بیسترگو بیلاسونو نیول قتل اوریدل چې کله خدای الله صفات دی اسباب ظاهری نشته ته زه تیریږم وس دایره د خوف تشریعی وای کدایره د الله نه وکړه نو مسلمان او کدایره د غیر الله نه وکړه کافر دی دا فرق دی ښا خوف تشریعی او خوف طبیعی کې فرق دی خجی دارنګي محبتونه جدا جدا دي هر محبت پکار داده چې هر چیز سره ته یو چیز جوړ نه کی دا جدا جدا کی یو سره محبت د خیسه ساتي یو سره محبت د خپل بچو ساتي یو سره محبت د مور او پلار ساتي
نو په ایمان یو دې محبتونو کې فرق نشته. د خلزه چې کوم محبت ساتي دا محبت به د پلار او د بچو سره نه ساتي. که د پلار او د بچو سره دا محبت سره سره کافر کیږي. د بچو سره چې کوم محبت دی دا محبت شفقتن دی، او د پلار او د مور سره چې کوم محبت دی دا محبت توقیرن دی. دا د اعزاز محبت دی کې فرق دی. د خلزه چې کوم محبت دی دا محبت ازدواجی دی، دې کې فرق دی. محبت د خزي، محبت د بچو او محبت د مور او د پلار دا محبتونه جدا دي. محبت د خزي سره په خپل انداز معنی دا جایز دی، د بچو سره محبت په خپل انداز جایز دی، او د مور او د پلار سره محبت په خپل انداز معنی لازمي دی. دا بکې دا محبتونه جدا دي. اوس یو سره د محبت د وجنه یو سړی وي زه 2 رکعات مونږ کوم د الله په نوم نه بلکې د خپل خزې په نوم کوم، د خپل بچو په نوم باندې کوم، د خپل پلار په نوم باندې کوم. دې سړی په محبت کې فرق راوست. کوم چې د الٰه سره محبت او هغه محبت غیر الله له وکړه. منځ کول عبادت کول دا محبت الہی دی، دا محبت الہی ته غیر الله له وله. اوس دا محبت د یو قبر سره کول، دا محبت د یو بت سره کول، دا محبت د یو ونه او د یو غټي سره کول، دا محبت کامله تا وکړه غیر الله له. دا ته عبادت د غیر الله وکړه. دا رنګ رجا امید دی. خلق امید د مخلوق نه کوي. ورسه وبلا واخلا ډوړې را واخلا زوګه په پلان کې چیز وکا. دا محبتونه دا امیدونه دا خلق د مخلوق نه کوي. الکه محتاج مدلاس نه میولینسا، الکه محتاج مګاډي کې مې کې نوا. دا امیدونه د مخلوق نه جایز دي. او دې توای د دینه موږ دویم تعبیر کوو ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب باندې تعبیر کوو. ما تحت الاسباب د مخلوق نه امید کول دا جایز دي. اسباب وسشتره تعالی اوپر اوړې شي، تعالی ډوړې راغستې شي، تاسو منډه شي کولای. دې توای ما تحت الاسباب امید. اسباب نشته بالکل منقطع دي. هغه میګي سليمان عليه السلام یو ځل ته ویلا وې زمانه څو غواړه، وې ته ټیک د نبی پیغمبر خستا په اختیار کې څه نشته. نه نه وې ماته بادشاہي را کړې شو نه غواړه. هغه ولستانه غواړم، وې زدنی رزقي و عمري، زما رزق سیوا کا عمر مو سیوا کا. وې دا ځنه شم کوله. امید بکې دا امید د اسباب او د لاندې د مخلوق نه جایز دی. د امید د اسباب او د پاسه دا به د مخلوق نه کوي. وسیو بابا له ورزي او درګاه له ورزي، مال زویرا کوي، مال لور را کوي، ګړو بيزرا کوي، دولت را کوي. د دې څخه کوم اسباب دي عزتمن چې مستعمل کړه؟ د دې صحیح اسباب نشته. اسباب دادی کور کې بل څو ګسیږي، خدای په نکاح بل چا واغستلا، هغه کوم جیدات چې ول خلکو تقسیم کو، پوښل غسل ول بل چا ورکړه، قبر ول بل چا وکنستا. نو دا کارونه نظام په خپل نشو کولای، او ټک پټک ذمہوار دی سمدستي د بادو بابا دی. دا څنګه د بادو بابا دی چې خپل خزه بل چا غشته، او داغه نه باغ هغه باندې باد نشي راوستله. څنګه بادو بابا چې هغه دولت بل چا واغ کور کې بل څو ګسیږي. امید چې ساتي د اسباب د پاسه د الله نه وساتي. ما تحت الاسباب امید د مخلوق نه جایز دی، خو ما فوق الاسباب امید چې ده دا به الله نه کې د مخلوق نه به نه کې. امدا وجدا د الٰه او د معبود په منځ کې فرق دی.
د معبود او د الہ په منځ کې فرق دی. معبود هغه چاته وای چې داغه عبادت شروع شي، الہ هغه چاته وای چې مددگار دی که عبادت چا کړی او کني کړی. د معبود او د الہ په منځ کې دا فرق دی. الہ هغه چاته وای کته عبادت کیو کنا هغه مددگار دی، او معبود خو هغه چاته وای چې دا غي عبادت شروع شي. د دیو جن الہ لفظ عام دی، معبود خاص دی. نو چې کله الہ عام شي او معبود خاص شي، نو سړی چې معنی د عام په خاص سره کوي، نو که قصدن کوي دا سړی خو کافر کیږي. د عام معنی په خاص باندې څنګه کې او که خطا نه کې د مجبورته نه کې هغه جدا مسله ده، او که مجبور نه او قصدن کې دا ته کافر کیږي. چې لا اله الا الله نشته معبود سوا د الله نه، نشته لایق د عبادت سوا د الله نه. دا غتا د عام معنی وکړه په خاص سره، او د عام معنی با په خاص سره نه کې، د خاص معنی او په خاص سره کې، د عام معنی او په عام سره کې. پوښول خبره معنی د دیو جنا هغه سیبوي ذکر کړی وي، معنی الله ان کې گفتا سیبوي یولهونا فی الحوائج هم لده. الہ چاته وای چاغه ته حاجت پیش کول شي بس. د دیو جن لا اله الا الله د حاجت د پیش کېدو زې سیوا د الله نه نشتا. زمه ته د جړاو د فرید ستا په سر فرید لال سمزه چاله، د فرید زې سیوا د الله نه بل څه نشتا. الله ملجا ولا منجا منك الا الیک. د خلاصون زې او د پناه زې سیوا د الله نه بل څه نشته دی. د دیو جنا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه د الہ مسلم ذکر کړی دا، هغه د عبادت مسلم ذکر کړی دا. سورۃ انبیاء 15 آیات کې چرایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. دلته دوه ټکي دي، لا اله الا انا فاعبدون. فاعبدون جدا راوړل، الہ جدا راوړل، دغه فرق دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول، من ستانه مخکې رسول نه لګلې، الا نوحي الیه، من به توحید کولا. د دې خبر لا اله چې مددگار نشته ده الا انا سوا زمانه، الله وی سوا زمانه بل مددگار نشته. نو چې مددگار زم نو الله وی فعبدون، وزما عبادت وکړي. عبادت کې خوف کامل الله نه، محبت کامله الله سره، رجاء کامل الله نه. سورۃ النحل کې راځي شپږ درش کې ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هر امت کې رسول لګل دی ان اعبدوا الله، د الله عبادت وکړي، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت نظام بچ کړي. د سورۃ کاف اخر کې راځي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. وشول خبر معنی قل انما انا بشر مثلكم، نبی اعلان وکا ز بشر مستاس غنده کی، او ما تا د دې خبره وحی کیږي انما الهكم اله واحد، الہ یو ذات دی. د الہ مسله ذکر کوي، پیغمبر دې اعلان وکا. او سورۃ رات درستم کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته الله وی قل هو ربی، قل هو ربی، قل هو ربی. وتو پیغمبر هوا دغه ذات چې دا کارونه کوي، رب زما رب دی. لا اله الا هو،
مربی الہ په غیر د الله نه بل څوک نشته. به دغه صورت کې وایي قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به شيئا. ما ته د دې حکم شوی دی چې زه د عبادت د الله حکم د الله سره صدر دې پیدا نه کوم. سورۃ قصص کې وایي وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره. خاص الله الہ دے لا الہ الا هو نشتا مددگار سوا اللہ نا له الحمد فی الاولی والآخرہ. سورۃ النحل کی راضی ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقونا. لنڈا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام د الہ مسئلہ او شو خبر مانی او ورسره د عبادت مسئلہ دای بار بار چړلې دا او دا بار بار د دی وجنه چړلې دا چې د خلکو په ذهن کې دا خبر راشي چې اولوہیت واحد د الله دی. دا ما به الافتراق هغه امور چې د مشرکین او د مسلمانانو په منځ کې جدا و. یو په ما به الافتراق کې داو چې مشرکین و مړو ته فریادونه کول، هغه ته به عاجزي کوله. مسلمانان به مړو ته فریاد نه کوي، د مړو لپاره به دعا غواړي چې الله وي وخی. د ما به الافتراق هغه د الہ مسئله وا. د الہ مسئله و چې الہ چاته وای، مددگار چاته وای. او قران کریم دا مسئله د لا اله الا الله بار بار نقل کړي. نو په مشرکینو کې په دغه څلورو ډلو کې یو ډله و چې هغه ته مشرکین وای. مشرکین صيغه د اسم فاعل ده او دې توای صيغه د مشتقی. او دا قانون دی چې دارو مدار د مشتق د دې دارو مدار دی په مبدا باندې. د شی خفا او د شی ابداع دا راځي په مبدا باندې. نو ترڅو پورې چې سړی د شی مبدا نه پیژاندلی نو مشتق نه پیژني. د دیو جنا د ضاربون مبدا چې د ضرب دی، د ناصرون مبدا چې د نصر دی. نو تبه د نصر او د ضرب معنی اول زده کې چې ضرب څه ته وای، نصر څه ته وای. نو د دینه به ناصرون او ضاربون زده کې. دارنګي مشرک او مشرکون جمع ده، مشرکین حالت نسبی جری ده او مشرک مفرد ده. او باب ده باب افعال اشرک یشرک اشراک باب افعال ده. مجرد د دې شرک راځي. د مشتقی معرفت د دې دارو مدار ده په معرفت د مبدا باندې. نو اصل مبدا په جاندل غواړي چې مبدا څه ده. مبدا مشتقی مشرکون مشرکین مشرک دا جمع مفرد دی. باب مستعمل له باب افعال اشرک یشرک اشراک د دې مجرد د شرک. شرکا یشرکو شرکا یشرکو دای مبدا ده. نو اصل مبدا په جاندل غواړي شرک چې شرک څه ته وایي. او قران کریم د دې مبدا معنا سورۃ سبا راوړوي. سورۃ سبا کې دا مبدا د دې را مبدا ذکر کړی دی. سورۃ سبا آیات نمبر ده 22 آیات کې ګوره 22 کې قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
دا د شرک مبدا چې دا مبدا بیانې هی قران راغسته دا وتوې پیغمبر ادعوا الذين رب لها خلق زعمتم جستاس په ګمان دي په غیر الله نه